د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده. یو سړی زوی وو، دا سړی راغی حضرت عمر فاروق ته شکایت وکړي صاحب زوی ووالم. هغه سمن جاري کړی د زوی راولی. چې زوی یې وله راوسته هغه سره یو غټ کوتک و، دا میخ د میخو دا غټ د کټ د بازو عمره یو کوتک او سخا خپې یې نیولې وې او سخا مخ او سخا سر. دا ستا زوی دی؟ او هلکه دا سپي دې سخا نیولې دي، مخ دې سخا نیولې دی، ته مونځ نه کې؟ لا سپي نینځې؟ وی نه صاحب زه خو مونځ نه پېژنم، ما ته خو مونځ نه راځي او نه اودس راځي. وی ستا نوم څه دی؟ وی زما نوم جعل دی. جعل په عربۍ کې ګونګټ ته وایي، ګونګټ مې نوم دی. پلار ته یې وله مخ ور واړو، نیکبخته تا دې زوی له ګونګټ نوم ایښودی دی، چې ته خشته نوم نو چې تا دې زوی له ایښودی وي، داسې نوم دې وله څخه ایښودی دی. د پیغمبر نوم یا د صحابو نوم دا تا چېته نه مونته، ګونګټ نوم ایږدې زوی له. وی دا زوی پلار دی ولې والی دی؟ ګوره دې پلار ته یې وله مخ واړو. وی دا اودس چل دی ورته نه دی ښولی، دا مونځ چل دی ورته نه دی ښولی، نه مونځ پېژنې او نه اودس. دا خو به لومبې ورته تخی، استاد له به یې بوځې، عالم له به یې بوځې، هغه به ورته چل وښیي. نه دی ورته اودس چل وښو، نه دی د مونځ چل ښولی دی، نه د قرآن ورته ښولی دی، نه د ذکر شته، نه دی خبر. وی دا پلار دی ونې والی دی. وی صاحب زه چې په ښه بده پوه شویم نو دې پلار راله دا کوتک را کړی دی او دا غټ خري دی را کړي چې دا ځنګل ته بوزه سره وه، دقه چلې راته ښولی او دې بابا راته ویلي چې دا خره کله په جګړه شي په یو بل چکونه لګوي نو خر به څه کم نه نیسي، خر خو د خپې نه نه شي، نو وی تاله لته درکوي. نو ده راته دا چل ښولی چې دا کوتک به دې دواړو له په منځ کې رابری، نو یو به یو خوا تښتي بل به بل خوا تښتي. نو زما خره چې کله په جګړه شي کوتک اوچت کم نیمیان له یې واله راوبرو په دې خلاص شي. وی نن چې کور ته رالم نو بابا او بیبي مې په جګړه د یو بل ګریوانونه یې نیولي. چغه مې ورته وواله بابا پرېږده مور مې ده، بیبي پرېږده بابا مې دی. وی خوند یې نه کو، یو بل یې نیولي و د ګریوانه. وی چې ده کم چل خولی او مې وکړه کوتک مې اوچت کو، دې میانده مې وله راوبرو، یو خوا تښتېده او بل بل خوا. خو د خوش قسمتۍ نه هغه کوتک مې د بابا په سر ور برابر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورته وی ګوره غلطي دی د زویم ده، خو ستا غټه غلطي ده، تا ده ته عقل نه دی ښولی، ادب دی ورته نه دی ښولی، دین دی ورته نه دی ښولی، شریعت دی ورته نه دی ښولی. هغه د مور او پلار نه څه خبر دی، د پلار د حق نه څه خبر او د مور د حق نه څه خبر. د پلار احترام به هغه څوک کوي چې د پلار د حق نه خبري، د مور احترام به هغه څوک کوي چې د مور د حق نه خبري. یو بچی چې ته چا کالج کې داخل کړی اصل کې دی راوړو پلار یې ملاقات له ورغی، نو پخوا خو به د خلکو غټې د خامتا جامې چولې وې او د خامتا پټکي به یې والي او سپلی به هم زړې وې، دومره مالداري هم نه وه. غریب هم شال بیشل د خامتا جامو کې او د خیرن پټکي سره لاړ هلته ورغی چې د زوی ملاقات کړو. چې ورغی هغه زوی نه چا تپوس وکړ، وی دا څوک دی؟ پې شرمېده، وی دا زمونږ میخې ساتي، د میخو مزدور دی، میخې راله ساتي. شرمېده پې چې دې بارو ته چې چای مې راوړله، پلار نه چا تپوس وکړ، وی دا دې څه دی؟ وی دا مې زوی دی او زه پلار یم. وی خو وی چې دا زمونږ د میخو سړی دی، میخې راله ساتي. وی یو د مور میخه ده دې وله ساتم، مور یې میخه ده دې د میخې مزدور یم، مور وله ساتم. دا ولې؟ دا عقل دی مونږ بچو ته نه دی ښولی. زمونږ ماشوم بچی چې پیدا شي نو مونږ ورته صرف یوه لاره ښایو، بچی ډاکټر به جوړېږي، انجینیر به جوړېږي، افسر به جوړېږي او غټه تنخوا به پیدا کړي او ډېرې پیسې به ګټې. دا ورته غوږ کړي. ټیک ده، ډاکټري جوړېدل ښه خبره ده، یو سړی ډاکټر شي ستا د صحت علاج به وکړي، ستا صحت ښي مونځ به وکړي. انجینیر جوړېدل بهتره خبره ده. د دنیا نظام په انجینیرۍ روان دی. دا بجلی چې موږ په جومات کې استعمالو، اوبه پرې راوباسو، ګاډو کې ګرځو، جزونو کې ګرځو، انجینیرانو برکت دی. بېشک دا ښه پیشه ده، بهترینه پیشه ده، دنیا نظام پرې روان دی. اقتصادي معاشي ماهر جوړول ښه خبره ده، د دنیا نظام په هغې روان دی، لیکن ورسره په یو پنځو کې یو خو اقدام ورته ووایه چې قرآن هم زده که کنه،
پنځه بچي دي نو زه څلور اخوا کا نو یو خو قرآن ته هم زده که نه قرآن ضروري نه دی ډاکټري انجینري اقتصادیات و مهارت معاشیات او دا ضروری سیزونه دي بېشک موږ منو خو دا قرآن هم ضروری دی که نه پیغمبر هم ضروری دی خیرت هم ضروری دی دین هم ضروری دی حیا او پرده هم ضروری ده دیر هم یو پکې وقف ته که نه پکار دی چې نیم په نیمه فیصله وکړي دا نیم دولیان او نیمه خیرت لا نو نیم په نیمه هم نه خیر دی څلورو کې یو ورکه په پنځو کې یو ورکه دین ده دا حق د دین در باندې شته که نشته دا نور سیزونه د دنیا دپاره دي دین د چا دپاره دی اخیرت دپاره نو اخیرت ژوند دی زیات دی که د دنیا دی زیات دی د دنیا د لږ ژوند دپاره ټول بچي وقف او د اخیرت د هغه لوی ژوند دپاره پکې یو هم نشته هلکه دا ضروري دی نه ضروري نه دی مونږ خو د دې د ضرورت نه انکار نه کوو خو هغه هم ضروري څیزونه دي